یوشب یو تابعی دی، هغه وایي چې آدم علیه السلام 100 کاله د خپل سر چې دی نو هغه داسې ښکته نیولی و، داسې بر یې نه کتل، د دې پېمانتیا د وجې نه. نو الله تعالی په خپله باندې الله په زړونو باندې خبردار ذات دی. الله تعالی ته علم و چې د آدم علیه السلام ډېر زیات خفه دی او دې توبه وباسي خو ویلی نه شي. نو الله تعالی ورته په خپله باندې یو څو کلمې وښودلې چې ته دا ووایه زه به راته معافي وکړم. نو دا کلمې څه وي؟ نو ډېر علما دا وایي چې ګوره آدم علیه السلام به دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے الله تعالی ما خو په ځان باندې زیاتې مې وکړو، که تا ما ته مغفرت ونه کړو، رحم دې را باندې ونه کړو، زه خو به تاواني شم. نو یا الله تعالی زما توبه قبول کا. یو خدا دی. دویم دا دی چې بعض علما وایي چې حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا دوی 100 کاله الله تعالی ته جړلي، جړه به کوله وی تر دې پورې چې دوی 40 ورځو پورې څه خوړلي وسکلیم نو او الله تعالی ته فریاد کو. یا دا چې آدم علیه السلام به استغفار کو، استغفر الله یا الله تعالی بس معافي راته وکړي. نو الله تعالی ته په خپله په دې زړه کې دا کلمې ور واچولې بس ته دا ذکر کوه. نو فتاب علیه، نو الله تعالی په رجوع په رحمت سره وکړه او توبه د آدم علیه السلام ها قبول شوه. علما وایي چې دلته کې الله تعالی حضرت آدم یاد کو خو حوا یې ورسره ذکر نه کړه چې و د دواړو توبه قبول شوه. وی د هغې وجه دا ده چې دا زنانه چې دی نو هغه پټ شیز دی، نو الله تعالی د هغې ذکر ونه کړو. بس وی آدم علیه السلام توبه قبول شو، نو د هغه ورسره په خپله قبول شوه او الله تعالی د هغې ذکر ونه کړو. بس آدم علیه السلام یادوي چې بس هغه پټه وساته او آدم علیه السلام ته الله تعالی هغه خطاب کوي. انه هو التواب الرحیم، بشک الله تعالی هم دغه ډېر زیات توبه قبلونکی او ډېر زیات مهربان دی. نو تواب هغه ته ویل کېږي چې ډېر زیات توبه قبلونکی. نو علما وایي دا معلومیږي چې ګوره د الله تعالی رحم دا دی چې یو خو د انسان توجه توبې ته کله برابر شي. نو دا یوازې په آدم علیه السلام نه، هر انسان چې د په زړه کې رالی شي هره د توبه وباسم، یاره ګناهونه کومه، لکه هر انسان ته خپله ګناه معلومه ده، ما ته خپله معلومه ده، تاسو ته خپله. نو چې کله ستا په زړه کې دا رالی چې یاره به دا ګناه پرېږدم او توبه وباسم، دا د الله طرفه په تا غټ احسان دی. د دې نه معلومه شو چې الله تعالی تا ته درجې درکوي، تا الله تعالی ځان ته رانږدې کوي. ځکه دا توبې ته چې د انسان توجه نه برابرېږي دا ډېره بدبختي ده. نو الله تعالی تواب دی، توبه قبلونکی دی، مطلب دی چې ستا رغبت توبې ته برابر شي. یو دویم دا دی چې توفیق په توبې ته درکړي. لکه ډېر انسانان داسې دي چې د هغوی توجه برابر ده، یاره توبه وباسمه خو لا توفیق ورته نه میلاوېږي، یاره نن سبا په دې کې استمرار په انسان باندې راشي. نو الله تعالی تواب دی چې په تا باندې رحم وکړو، توجه دې برابر شوه، اوس توفیق ته توبې درکوي. او بل الله تعالی تواب ځکه دی چې بیا توبه قبلیم، داسې نه چې تا توبه وباسله او الله تعالی وایي چې نه ده قبول. لکه انسانان دي څوک ورته عذر وکړي هغه وایي یاره نه منم، جرګه نه منم، مشر نه منم. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه وایي نه زه توبه قبلوم. لکه انکار پکې نشته او دا هم پکې نشته چې پلانکي وخت کې به وباسي او پلانکي کې به نه وباسي. نه بس الله تعالی تواب دی، توبه قبلونکی دی. او بله د الله تعالی جیبه شان دا دی چې هره ګناه معاف کوي. چې د کومه ګناه انسان کړې ده او د هغه ګناه نه انسان توبه وباسله الله تعالی معاف کوي. او بل الله تعالی تواب دی، د هر چا توبه قبلوي. داسې نه چې پلانکي هغه قبلوم پلانکي هغه نه. او دا هم پکې نشته چې پلانکي زه ته به ځي نو بیا یې توبه قبلوم، لکه مسجد حرام ته به ځي یا به جومات ته ځي. نه، د خپل کور په ګوټ کې چې توبه وباسله او په دې زړه کې دې راغلی چې الله تعالی دا عمل کوم بس نن نه بعد بیا نه کوم. لکه اوس موږ درس ناست یو، هر انسان ته خپله ګناه معلومه ده او په دې زړه کې تاسو قصد وکړئ چې الله تعالی دا زه چې کوم عمل کوم نه به نه کومه. نو الله تعالی خبردار دی، دا زموږ عقیده ده چې زموږ ټولو توبه الله تعالی قبلوي. علما وایي چې د توبې دپاره اصل کې توبه ویلی کېږي څه ته؟ انما التوبة الندامه. توبه ویلی کېږي پښیمانتیا ته، چې انسان پښیمانه شو چې بس دا ما څه کړي دي که نه دا ښه نه دي شوي. نو چې کله په زړه کې دا پیدا شوه نو دې ته توبه ویلی کېږي. خو نو چې کله توبه د توبې دپاره علما یو 4 شرایط ذکر کوي.
یو دا دی الندم چې انسان پیمانه شو چې الله تعالی دا عمل می کړی دی خو خمی نه دی کړی، یو شرط دا دی. دویم دا دی چې انسان دا قصد وکړي چې بیا به زه دا عمل نه کوم، الله تعود ابدا چې بیا به غوره آینده د پر زه دا عمل نه کوم. دویم شرط دا دی. او دریم مولا دا دی الاقلاع عن الذنوب چې دی په الحال دا ګناه استفریدي، لکه ګوره پیمانه پې دی او بل دا چې دی و چې آینده د پر به نه کوم، خو په الحال پکې مبتلا دی، نو په هغه ټیم به تیستلاس وباسي، دا ګناه به نه کړي. او څلورم دا دی چې که چېرته کې دا د بندګانو حق دی نو هغه به ورته ادا کړي. که د بندګانو حق دی نو هغه په دې باندې نه کېږي چې انسان مثلا وایي چې زما توبه ده او زما توبه ده او استغفر الله او استغفر الله، نه هغه په دې نه کېږي، هغه به ورته ادا کړي. نو د هغې نه بعد به الله تعالی بخي. او علما پکې بعض علما پکې دا شرط لګوي، وی پکار دا چې انسان په کوم مجلس کې پاتې کېږي او په هغې کې ته ګناه کېږي چې دا مجلس پرېږدي، دا هم ډېر بهترین شیز دی. ځکه بعضې ګناهونه انسان د یو خاص مجلس ته وجې نه کوي، د بعضې ملګرو د وجې نه کوي، نو چې هغه ملګري دې پرېښودل او په هغې کې امام بخاري رحمه الله د بني اسرائیلو د هغه یو سړي واقعه ذکر کړې ده چې بني اسرائیلو کې هغه سړی هغه دا قصد کړی و چې یاره بس زه نن نه بعد به ګناهونه نه کوم، قتلونه به نه کوم. نو یو بزرګ ورته ویلي و چې یاره تا د علاقه پرېږده او د بل علاقې ته لاړ شه، د نیکانو خلکو خواله لاړ شه. نو دې روان و چې په دې لاره کې وله مرګ راغی. اوس دغه ټایم کې فرشتې راغلې، نو جنت والا فرشتې وایي چې دې خو روانو توبې ویستې ده، د نیکانو خلکو خواله تلو نو مونږ جنت ته بوځو. دا جهنم والا ورته وایي چې مونږ جهنم ته بوځو، راسېدلی خو لا نه دی که نه. نو الله تعالی ورته وایي چې تاسو هېڅ وکړئ چې دا ځمکه ناب کوئ ځه. نو چې ځمکه یې ناب کوله وایي دا د نیکانو کلي ته لرې و او د بدانو دې ته نږدې، خو الله تعالی دې ځمکې ته وایي چې ور وغځېږه، ور نږدې شه. نو فرشتو چې کله ناب کوو نو د نیکانو خلقو کلي ته نږدې و، الله تعالی ورته جنت ته بوځي. نو معلومه شو چې د ګناه لپاره بله لازمي خبره دا ده چې انسان په کوم مجلس کې دی او مجلس به پرېږدي. د دې وجې د دیني محافلو دا اثرات ولي، لکه مثلا په درس کې الله تعالی خپل اثر ایښودی دی، دغه شان د کې تبلیغي ملګري چې بیان کوي په هغې کې الله تعالی خپل اثر ایښودی دی. دغه شان اعتکاف ته وایي پکې راشه اعتکاف ته کښېنئ، ولې هغه ماحول د انسان بدل شي. نو ماحول ورسره لازمي ده چې انسان به د ګناه ماحول پرېږدي. نو چې دا شرایط پکې نو الله تعالی هغه او بل عجیبه خبره الله تعالی داسې نه وایي چې ګوره که یو ځل دې توبه ماته کړه که نه نو ګوره بیا یې توبه نه قبلېږي، نه نه نه. الله تعالی وایي که یو ځل دې ماته کړه که نه نو بیا هم که ګناه درنه وشو بیا توبه وباسه، زه دې بیا هم معاف کوم. نو هغه یو شاعر وایي توبه میرا جام شکن جام میرا توبه شکن سامنے میرے ډېر ہے ټوټې ہوئے پیمانوں کی. مړه وایي زمونږ هم عجیبه کار دی، وایي کله کله م وایي د شرابو جام څکلی نو هغه چې کله راته توبه را یاده شي چې لکه توبه مې ایستې ده، وایي مونږ وایي چې مړه توبې سره به ګورو راځه نن یې وڅکه. نو توبه میرا جام شکن او جام میرا توبه شکن. نو کله کله همداسې چل کړی دی چې جام وڅکو مونږ وایي توبه پرېږدوه توبه ماته کړو. وایي کله کله وایي چې لکه داسه کې جام هم په لاس کې نیولی بس هغه د ځمکې ته راواچو چې مړه پرېږدوه جام پرېږدوه توبه. نو کله توبه ماتېږي او کله جام ماتېږي. خو سامنے میرے ډېر ہے ټوټې ہوئے پیمانې کې، خو مخې ته مې دا دنیا کڼ کپر پراته دي، کله مو توبه را بغولی ده او کله م جام را بغولی دی، خو بس الله تعالی مهربانه دی جو کېږي. نو مطلب دا دی چې انسان به قصد خدا کوي چې زه به ګناه نه کوم، خو که ګناه ترې وشوه نو خیر دی. که توبه ماته شوه بیا الله تعالی ته وایي چې الله تعالی هغه توبه خو رانه ماته شوه، خیال مې نه بیا مې توبه ده، الله تعالی بیا توبه شو ځه بیا پاک شو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. انسان چې توبه وباسي الله تعالی وایي داسې سره ګناه کړی نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وخیر الخطائین التوابون، په ګناه کوونکي کې بهترین ګناهګار هغه دی چې توبه وباسي. دا انسان چې ګناه کوي او دا توبه نه وباسي نو دی داسې بدماشي غوندې کوي. نو الله تعالی دا انسان ډېر زیات ناخوښوي. وایي دا انسان ګناه وکړي بیا دا ټیټ سر نیولی چې الله تعالی بس وشو نو معافي راته وکړه. الله تعالی آدم علیه السلام معاف کړی دی، هغه جنت کې دومره لوی کار او الله تعالی معاف کړو. نو لهذا پکار دا ده چې موږ قصد وکړو په دې زړه کې. اوس چې موږ ناست یو بس د دې مجلس نه چې پاسو هر انسان بس په دې زړه کې دا قصد وکړي، هر انسان ته خپله ګناه معلومه ده او زما اواز چې کوم ځای پورې رسي نو که مؤمنان زنانه دي او که نارینه نو هر انسان ته خپله ګناه معلومه ده. نو د الله تعالی په خاطر باندې بس په زړه کې دا قصد وکړئ چې الله تعالی دا ګناه به زه نه کړم. الله تعالی دې زموږ توبه په خپل دربار کې قبول او منظور.
نو الله تعالی وته فرمایل فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا. الله تعالی وته وایي دې وکي چې توبه خو مې قبول کړ خو هغه حکم منسوخ نه دی ولې هغه سزا قشانت کیدا کوشي په دې اسمان په دنیا کې کنه وزمکه ته کوشي شابه فإما يأتينكم مني هدى نو د اسباب د هدایت د کتاست هدایت راغې یو کتاب را راغې نو پمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا يحزنون چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه نو نه به پیری او نه به غمجن شي او الذين كفروا وكذبوا بآياتنا كم خلق چې انکار وکړو تکذیب وکړو زموږ په آیاتونو اولئک اصحاب النار داخل پور والدي هم فيها خالدون دی به دې کې همیشه علماء وایي چې کافران به همیشه د پر په جهنم کې مؤمنان چې کم خلق دي هغه به الله تعالی سو وخت پورې دی په جهنم کې وخت تیر کی الله تعالی به بیا جنت ته بوزي او الله تعالی دې موږ ته د سره د جهنم خینه او بیا به سمزور کی چې انسان لاړ شي ولته کې تندې تور نیولې او بیا ول الله تعالی غسل ورکړي مو الله تعالی د سره د خیمه بدا کافران چې دې په دې باندې رحم کینو په دې رحم وکړه رحم پراخه دی چې دې جنت لا موږ به څه او ستا پراخه جنت ته کمیږي خو نه کاغوی د ایمان ملاو شنو به خوشاله وي او مؤمن خو چې یو مؤمن الله تعالی د سره جهنم ته بونځي ټول مؤمنان دی الله تعالی جنت ته بوځي نو دې کې د آدم علیه السلام د توبې ذکر دی باندې خبرې پکړې دي خو دومره د چې دغه ځای پورې ورونو بل خبره ده چې دې ځای پورې رکوع پوره شو نو کله شي سبا یا بل ورځ دا کسان کمیټې ولیکینی نو کله شي چې اعلان وکړي چې روزه ده یو ورځ پکې راځي د درس نو بیا زموږ رکوع پکې نه رسېږي بیا سټاپ پاتې کیږي نو بس په دې ځای باندې ان شاء الله نن بس او آینده لپاره به ان شاء الله چې کله بیا اختر وشي دا غینه بعد بیا که خیر درس بیا شروع کو او بیا هم د تداویم چې استقامت اختیار کړي اصل چې شیطان وایي چې مړه دا خو بګي دومره ورځې تیرې شي او بیا کې یو ټیم به بګي هم اتنی مترسیدلې نو داسې بنا کوي قصد وکوي عزم وکوي ان شاء الله چې غیر حاضری بنا کو خپل درس په بیا د لپاره ان شاء الله شروع کو بیا به تاسو ته اعلان کو نو تختې را تختې بنا مطلب غایبی غي بنا نو دغه خبرې به ان شاء الله او باقاعده د ختم کوم ویلو چې د لاسو شروع ختم وکړو عبد الله قاری صاحب هغه ختم کړي نو یو د اعلان دی چې خوښه چې څومره ګاونډیان دي او خوښه خلک دي نو د خپل ماشومان چې د خصوصا په کور کې کېنوي چې ګوره په جماعت کې شور مکوي په تراو کې وایي مکوي بلکې هر یو مشر د خپل کشران ځان سره په نږدې ودرې خطر خدای چې په سب کې ځان سره ودرې پروس کال دې کسانو چې نږدې زمون کسانو له اوس نمونه نه اخلم نږدې کسان بیا ماته کسانو یو خالص به استعمال کړي نو هغه به ګوره شور کوي هغه بل نه دی غستا سره چې پیزار سمې ګوره هغه به مشور کوي هغه وبچ د راوړي هغه به مشور کوي لکه مې دا شیطان خو زما سره نږدې ګرځي او دې دا کارونه کوي نو لکه نږدې کسان پکې مو نو بیا به ګوره په لس کې نوم راغلی نو دې څه وکړي چې خپل کشران ځان سره په خپل په سب کې ودروي کما شومان یې میسته ودروي نو چې بیا شور نه کوي بیا لانجې جوړیږي نو خنه ده نو دغه وسره یاد وساتئ نورې خبرې بیا کو فتلقى ازدکړي آدم علیہ السلام من ربه خپل ربنا کلمات یوسو کلمه فتاب علیه رجوع پر رحمت سره وکړه الله تعالی هغه باندې انه بشک الله تعالی هو التواب الرحیم توبه قبلون کې دے او مهربان دے قلنا اهبطوا منها جميعا اوی مونگا کشی ددینا طول فإما يأتينكم کراشی تاسوتا منی زماد طرفا هدن هدایت فمن تبع هدایا چاچی تابیداری وکړه زما د هدایت فلا خوف علیهم نبیر پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي والذین کفروا او هغه خلقو چې انکار وکړو وکذبوا بآیاتنا او تکذیب وکړو زموږ آیاتونو اولئک دغه خلق اصحاب النار ور والدی هم فيها خالدون دیو په دې ور کې همیشه وي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين.